او الحمدلله مرګري ډیر په مینه راځي په محبت راځي دې درس کې شرکت کوي او زمونږ یو درس د ډیرو اجتماعاتو نه کوي دا لوی چې دغه بل تړلې د هغه اجتماع زمونږ د یو درس برابر نه الحمدلله دغه دلته کار شوی دی دلته تابعداري ده دلته مرګرتیا ده دلته مرکز ته مرکز یو مرکز دی او مرګري الحمدلله ډېر په مینه او په محبت راځي اوس آینده کې لکه بل یکم چې راځي نو بیا به زمونږ په بل یکم باندې 4 جنوري باندې بیا ختم بخاري دی زمونږ نو ورپسې بیا بخاري ختم دی نو موږ دا نه غواړو چې موږ خپلو ملګرو له زیات تکلیف ورکړو ځکه که په یکم راشي بیا په 4 راځي نو بیا تکلیف وي نو دې وجې نه موږ وایو چې په آینده یکم باندې به زمونږ درس بیاني بیا ورپسې دوره جوړو کېږي نو زمونږ د دې کال ماهانه درس دا نن اخري درس و او که ژوند دي انشاءالله نو بیا به د دورې نه بعد موږ درس شروع کوو دا د الله احسان دی کله اجتماعي کله ماهانه درسي کله افتتاحي کله اختتامي نو یو په 4 جنوري زمونږ انشاءالله اختتامي درس به د صحیح بخاري او هغې له ملګري ټول راځي نو هغې له به راځئ او انشاءالله په هغې کې به شرکت کوئ درېیمه خبره ده چې موږ به انشاءالله بیا 28 تاریخ باندې د بلې جنوري هغه به انشاءالله موږ دوره تفسیر شروع کوو د تفسیر د قرآن زمونږ چې کومه لویه دوره وي نو هغه په 10 د شعبان موږ شروع کوو 28 جنوري راځي نو انشاءالله بیا به موږ دوره تفسیر هم شروع کوو ملګرو ته دا یو خاص دی پېښور کې د مخکې راتو کې یو مولوي صاحب عزت الله هغه شهید شوی دی نور څه ملګري وفات شوي دي زمونږ د جماعت د تنظیم ملګري وفات شوي دي نو یو دعا د زړه د خلاصه وکړئ زموږ د کلي کې هم زمونږ ډېر ښه ملګری و او مازدیګر کې به د قرآن درس هم کو صحبت لاله او زمونږ بله یو خپله رشته داره هغه هم وفات شوې ده د ملک کاکا لور نو دعا وکړئ چې څومره مسلمانان لوڼه خویندې وفات شوي دي الله د هغې ټولو مغفرت نصیب کړي څوک بیماران وي الله د هغې له شفای کامله ورکړي امجد امیر صاحب بیمار دی زه بله ورځ خبر شوم هغه هسپتال کې دی نور بیماران دي نو دعا وکړئ چې الله ټولو بیمارانو له شفای کامله ورکړي کوم ملګري چې تکلیف کړی دی راغلي دي الله دوی له په هر یو قدم باندې ډېر نیکۍ ورکړي کوم طلبا یي الله د علم نافع نصیب کړي کوم علما یي الله د هغوی په علم کې نور برکتونه واچوي چې د هغوی نه خلک فایده والي او خلکو ته د خیر ورسي دا مرکز چې د ټولو ملګرو مرکز دی دې سره څوک مینه کوي محبت کوي دعا وکړئ چې الله د هغوی کورونو کې د هغوی مالونو کې خیرونه او برکتونه واچوي چا چې موږ له قرآن او سنت په لاس کې راکړي دي الله دې د هغوی قبرونه منور کړي د مسلمانانو ملکونو کې چې کوم فسادات دي الله دې دا ختم کړي او الله د مسلمانانو ملکونو کې امن راولي الله دې مسلمانانو ملکونو کې اتفاق او اتحاد راولي الله دې ټولو مسلمانانو ملکونو هغه پاکستان دی که افغانستان دی او که نور اسلامي مملکتونه دي الله دې په ټولو کې امن او خوشحالۍ اتفاق او اتحاد راولي الله دې زمونږ باندې صحیح او نیکان حاکمان مسلط کړي څوک چې صحیح او نیکان وي الله دې هغوی له نور توفیق او طاقت ورکړي او الله زمونږ د خپل رضا قائم څرګند کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین